عزت ورکړ تصوف کلاسانی پیر عثمان حنفی زمونگا پیر عثمان حنفی ہو پیر عثمان حنفی زمونگا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشريف. समा इंतहाई मोहतरम मरगरो इंसान चे दुनिया तराजी यो मकसद लराजी यो सोच सरराजी यो फिक्र सरराजी कल चे माशूम उशी या माशूम उशी नो के दो सरा आगे वालिदैन सोचना दागे मुस्तकबिल तरफ ते शुरू चदे व सवा सक अलग च पैदाशी सोच शुरू नुम्बे से हकीका वसंग को कम स्कूल की वही के कम कॉलेज की वही के सब दे माशूम पैदाशी उमदगा सोच हुई खजे के रिश्ते उसी दादम उड़की वाले पैदा शवी उमदा सोचने शुरू द वालिदैन उस यो दुनियावी सोच और यो दीनी सोच उस जवन चेदे देर मुख्तसर मशरान होना तो हो सके जवन संगत की स्तासु बचपन संग स्तासु वरगवाली उमर संग अबोई परुने और चिन्नो जवानानो न तो पोसो गई कि जोन संग थी बचपन हम संग अबोई परुने और नो तू द टूल यो खबर है परुने और असल की जोन पे जंदन दा घट खबर जोन तेरो घट खबर ना मालदार सलेम जाड़ी गरीब हो जाड़ी वली गरीब वाले जाड़ी और मालदार वाले जाड़ी मालदार सुकून में से जाड़ी गरीब रिज़्क़ में से जाड़ी चाहता डेरा में आओ शायद चाले लगन ले आओ हर हाल की शुक्र उस्ताद अल्लाह कुरान के वही लेकिन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम शुक्र कवाज व ताला डेर आयत मफहूम दा बस नौज़ बिल्लाह कुरान आयत द्रोह के दे निश अल्लाह फरमान द्रोह के दे निश आगा टाइम पर बमुल्ला मर्द नाराजी जज़म माल हर सब माल जब शुरू नहीं सके पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं दादा अल्लाह ताला फरमान है कुरान आयत मुन पक्कम हाल के मस्त पक्कम शई न मुन मस्त करूं नन सोच खबर फिक्र खबर माला
WhatsApp باندې چا لیک ولګول او زه د سوشل میډیا نه لري تختم نو ما کتل سه ویډیوګان راغلي دا نو ځوانانو ته خبره کوم پته نشته سر بار ملک کې وکست نمرانه ایر شو امازون باندې غریبو چې لګي نو تاسو وګورئ هغه ما دونه عمر کې دا وکړ دونه عمر نعوذ بالله وی الله تعالی غریب سړی نه خوښي دا د هغې کولو خبرې دي او نن سبا ټولو نه زیات فالوورز د هغې خلک چې څوک قال رسول الله وایي الله او الله د رسول خبرې کې هغې فالوورز به کم وي هغې ویوز به کم وي لیکن دغسې خلکو ویوز زیات دي بے حیائی اور تذکرہ اور تفسیرہ شروع شي نو موږ له خوند ملاویږي لیکن کم ځای کې الله او د الله رسول خبره راځي زموږ زړه تنګېږي دا ولې وجه څه ده اوس نوجوانانو ذهن څه جوړ شوی دی چې موږ به هغې پرنګې به جوړېږو دا چې کوم سړی دی غریب و موږ به هغې پرنګې جوړېږو نن سبا هغه یو راغلی دی هغه څنګه ګوډاګۍ نه مې رسونه دی څونه فیمس شوی دی څونه مشهور شوی دی چې فیسبوک وګورئ پهله به د دې خلکو یوټیوب وګورئ د دې خلکو موږ ورله هوا ورکړو موږ یې ګورو موږ شیر کوو که موږ قتل پرېږدو موږ شیر یې پرېږدو موږ به کامیاب شو دا زموږ احساس کمتري جوړوي دا خلک مال و دولت سره نه ملاویږي غټ غټ گاڑو کې څه نشته الله په ذکر کې او الله په یاد کې هر څه موجود دی که وګورو الله په یاد کې هر څه دی الحمدلله ثم الحمدلله ما یو کتاب ویل خواجه باقی بالله رحمت الله علیه کې واقع لیکلی دی خپل کتاب کې دا ما مخکې بیانونه کې تذکره کړې وي تصوف والا د پکار دي صوفیانو ته پکار دي چې د مرغن غوړ خوراکونو نه د پرهیز کوي څه کوي مرغن غذاونه پرهیز کوي څه کوي پرهیز کوي یعنی دا دې نه خوري بیا مخکې هغه تشریح کې څه لیکلي وایي زه څه ووایم وایي مالدارانو باندې رئیس خلکو باندې الله چې کوم شي هفته کې یو ځل خوري درې ورځو کې یو ځل خوري په دې باندې روزانه خوري دا داسې خلک دي دو روټۍ هر څوک خوري یو ټایم غرمه یو روټۍ یا دو روټۍ به خوري سهار درې ټایمه روټۍ هر څوک خوري ضروريات چې پوره کېږي پوه شه چې شکر وباسي او چې ضروريات نه پوره کېږي بیا هم شکر ویستل پکار دا روټۍ خوړل کپړې اچول اوسېدل دا ضرورت دی باقی ټول خواهشات دي نن موږ په خواهشاتو باندې ژوند کوو دا ګاډی به څه وشي هغه ګاډی به څه وشي خپل لاندې خلکو ته ګورئ زموږ د نوجوانانو کنسپټ تصور څه شی څه جوړ شوی دی چې موږ به ډېر مالداران وشو غټ خلک وشو پیسې به وګټو صحابه په پیسو باندې مالداران شوي وای اوچت صحابه په پیسو باندې مالداران شي صحابه په څه شي باندې مالداران شي زړه ورکړه باندې مالداران شي چې کوم ورځ صحابه زړه ورکړه نبی عليه السلام لا کلمه ویل دنیا او آخرت هغه ته وکړه نبی عليه السلام په مجلسونو کې ورته هغه ملو شو پیشنګوي ملو شو تاسو جنتیان دي الله تعالی قرآن کی آیتونه نازل کړل رضی الله عنه ورضوان نبی علیہ السلام جون قتل پکار د صحابه کرامو جون قتل پکار دا سه خلکو ته چې ګورو نو زموږ حوصله خرابي چې 28 سال عمر کې ما دان پیسې وګټلا ما داو کل ما هغه وکړ دا شیزونه نه دې قتل پکار یا وی الله کس نه خو کوم چې غریب وي ټولو نه زیات مینه الله غریب سره کوي حضرت بلال حبشی غلام حضرت بلال حبشی دنیا اور معاشرے کی ایسا حیثیت نہ ہو لیکن اللہ پر نس آگا حیثیت ہو جسے تاسو تا بیانولے نشن جنت کی بار پہلا بلال حبشی با داخلی گی یا با نبی علیہ السلام داخلی گی نبی علیہ السلام اس مبارک نیولی بئی لگام بئی نیولی
जन्नत के बदाखिली दादा दुनिया हकीकत मा तासु तो खोलल नन मों दुनिया बसे मंडे वखु गरीबों बसे मंडे वखु जब उन पदे मौजूदा नॉन खबर वखु जमुं शुक्र निश्चय जोन शुक्र निश्चय मुं सरा 28 साल उम्र के अरबपति शुमा सबूज लस टाइम और रोटे खुरी कदरे टाइम है दो टाइम है नौजवानों तो बकार दी खानकाहों तरफ तो रुजू की खपल तस्किया नफ्स तरफ तो रुजू की मुंदा दुनिया की इब्तिदा गुर दशिस इंतहा न हुई दाकोर दे जेकोर की खानका जोड़ा शो दासंगा जोड़ शो दे बुनियादों न वशो बुनियादों न बस मजदूरान डाल इंजीनियरान डाल दाकोर जोड़ शो पूरा कोर जोड़ शो सवाल है इंतहा बसे पैसे जरूरत शी दा मालिक बकोर खर्च की उंदा बस पैसे मर्शी बच्चों पर बच दाए इंतहा जमुन जन तरातो इब्तिदा से शिज़ मुंदा आला तालीम हासिल आला यूनिवर्सिटी की हुई आला कॉलेज की हुई अलतो युदलतो दा खबर और इंतहा से शिज़ कबर मंडे वखु जिरगुनो बसी मंडे वखु कनालुनो बसी वीआईपी कुरुनो बसी वीआईपी असाइशुनो बसी और इंतहा से सोच पक्का माइकल जैक्सन बारे के बता जो इधर माइकल जैक्सन बजान सरा योर टाइम 50 डॉक्टरान बे कर जो चा सर भाई लास्ट ने मिला हो चा सर भाई मुलाकात को बिलियनों डॉलर में बांधे भाई मुलाकात को यो मैसेज जवाब भाई पर जरूर डॉलर बांधे भाई फोन भाई पर जरूर डॉलर बांधे भाई चलो दादा माइकल जैक्सन हैसियत दुनिया की खल्को बखूल खल्को बकम ज़ेन अगर डांस को आगे अखबल मर्ग यानी खत्मों लो लपर खत्म यानी 150 साल उम्र पूरी जोन दिन के दो लपर और सेहत सरा डॉक्टरान पे तो जो इंजेक्शन में रोजाना वाले रोटाई भाई ना पड़ा जा लिमिटेड खुराक भाई को सब भाई दौरे से जरूरत वाला भाई पड़ा लेकिन मर्ग कम उम्र के लोग कम 50 साल उम्र सटम उरूज और मर्ग रहा दादी दुनिया हैसियत दादी दुनिया औकात नन मुगला द यो कारीगर जरूरत दे जन की कसम को खोले यो जल यो किश्ते के बुजुर्ग सफर को नो खस्ता किश्ते के नाश्ते अलते वो लड़के टुकड़ा धीरेगी लगे लड़के टुकड़ा का किश्ती का बजुबान हाल हुई तसुना खस्ते तसुना खै ताकि उम्र दा खलक नास ताबाने झंडे लगी ताबाने लाइटों लगी ताबाने खलक सफर की जखवा बस से मां जमादा जोंद हैसियत निश्ता जमादा जोंद औकात निश्ता चा सूब बमियोनी सी या बमे ख्वागान लो साथी चुका बराना जोड़ की सूब बमियोनी सी या सोफेला बमे जोड़ की झाड़ू ब जोड़ की तस्वना खुश नसीब नो आगे किश्ते बजुबान हाल वर्त जवाब वर्ती वज़ कारीगर बलाश आगे शेर वो खत्म नो कारीगर जर किश्ते जोड़ नो नन मूला जुन के द कारीगर जरूरत कारीगर सोखते अल्लाह वाला उलमा दी सुलहा दी मशाइख बिया उलमा उलम द कारीगर जरूरत उलमा उलम नफ्स तस्किया जरूरत अवाम उलम नफ्स तस्किया जरूरत नन बेहयाई सोना खुर्शवे बेहयाई सोना हमशवे चे हर जगह हो दफल असलाफ जुंदु इमाम वलीफा रहमतुल्लाह अलैह यो जल नास दी खपल मेहमान खाना की यो कस अल्तन रोज सऊजी यो कस रोज ला उला भी रोज इमाम वलीफा इस तरह की पट्टी की और कस वता गप शप की हुई तड़ुन कला नशु कला न चिंतन बेहया शु अगर तोलिए तड़ल भी जिसम मक्का इमाम वलीफा रहमतुल्लाह अलैह दोनों एहतियात को जक अल्लाह वल मकाम और यो बुजुर्ग अकबल किताब के लिखी यो खार के बारान ने की सने की बारान ने की अल्लाह टोल नमाज इस्तिस्का नास की
دا واقعا ډېر مشهور دي چې نماز استسقا ته ناست دي چې باران وشي نو دونه کې او سات اس مازیګر شو یو اس والا تیریږي نه یاري او ماشوم اس پړې نیولې اس د پاسه یو خزه ناسته او خزه ځان پټ کړې د پرده کې ده پاک دامن ده ناسته ده اوس دا ماشوم خزه ورته ماشوم خپل زوی ته ویل چې ګوره دا خلک ولې ناسته چې هغه په منډه لاړ شي وګوري نو هغه بیا تاسو به دغه ناسو چې باران شي باران نه کېږي لګیږي زناوران پریشان دي فصلونه غکیږي لګیږي خرابېږي لګیږي څه وسکو نو هغه ماشوم دا خبره ووري خپل مور ته وایي نو مور صادر ونیسي دعا ته ودرېږي یا الله باران هماغه ټیم باران شروع شو نو هلته یو بزرګ ناست دی بزرګ هم رانه هېر شو هغه چې وګوري په منډه لاړ شي او ماشوم ته څه دې وکړي دا څوک ده دا زما مور ده ډېر پاک دامنه ښځه ده دې کله ژوند کې ګناه نه ده کړې دې بې حیایي کې کله وخت نه دی تېر کړی د دې د وجې باران شو نو کم سړی پاک دامن وي الله هغه باندې فراواني ولا رزق ورکوي فراخ رزق ولا ورکوي ور هغې د وجې ټول عالم له رزق ورکوي ټول خلکو له رزق ورکوي ټول علاقې والا له رزق ورکوي رزق لمه پریشانه کېږي رزق لمه مجبوره کېږي رزق فیصلې الله کړي موږ ولې رزق پسې پریشانه کېږي سهار روټۍ دکان کې ولاړو ما روټۍ مې اخیستل ځان نو هلته ډېر معزز سړی و ما ته معزز محسوس شو څادر یې اچولی ما ته یې خبره وکړه چې وایي زه مزدور یم 3 ورځې وشوې ګاډي نشته که څه وسم کېږي راکړه پټ زما په زړه باندې څه چل شو 3 ورځې وشوې کور کې نغرې نه دی لګېدلې سراسر امداد وکړه خلکو نه بیل کوم دا هغه وخت مهنګایي دغه څه دور روان نو تاسو ته خواست کوم الله تاسو ته وس ورکړي خپل علاقه کې وګورئ داسې خلک به موجود وي چې هغه غریبان وي هغې سره تعاون وکړي قسم په خدای ډېر عجیبه دور روان داسې عجیبه دور روان دي تاسو ته ویلی نه شي وای روزانه خودکشي نیوزونه به اورئ خودکشي وکړو بیا بره نه داسې دا خلک چې راځي غریب والا د دې وجې خو نور هم خلک ډپریشن کې شکار نو نن سبا موږ بې حیایي خوښو الله د دین ور الله ولا خلک نه خوښو قسم په خدای بس ډانس پارټیانو ته لاړ شي شونه ولا شي ټایمونه نه ملاوي نن سبا د 3D سینما پسې زموږ علاقه کې 3D سینما دي هلته وخت نه ملاوي ټکټونه نه وي ټول راشي او چې جمعات وګوري ولې تاسو جمعې پر ورځ مونږ فرض شوی جمعې مونږ فرض شوی او جمعې پر ورځ څنګه مونږ کې تاسو 2 رکعات او دیو تخلیص سنتونه نه نو دا خلک بس څنګه ټکیږي دا سوال د تاسو نه دا به تاسو ذمہ ده ټکول کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر دا تبلیغ والا ولی ګرځي خپل کورونه بریدي بال بچي بریدي ولی بریدي ما تعالی چې هغه وي مونږ هم برای راست راشو دې برای راست راشو د امت فکر کول دی وخت عظیم الشان ثواب دی او عظیم الشان فکر قسم په خدای بس دا تبلیغ والا تجربه تصوف والا تقول خانقاهونو تقول زړه خوشالي چې د دې د وجه دنیا وشو ګینه دا دنیا په وخت ختم شوه کم خبره او کم نشانی نبی علیہ السلام به هغه ټول پوره شوی موریان ذلیل کیږي لاران ذلیل کیږي بل منځ کې جنگونه دي مینه نشتا یو ځکینو خمینه سره بل سره ملوي خو زړه مینه سره نه ملوي جبه مینه سره وي زړه مینه سره نه وجوهات سره زړه باندې تورواله راغلی دا تورواله بسنګه خوري خانقاهونو تراتو سره ويعلمهم الكتاب ويزكيهم
تزکیه نفس سره واخو کیږي. دا دین مونږ ته داسې نه دی میلاو شوی. نبی علیہ السلام سره قربانی ورکړي، صحابه کرامو قربانیان ورکړي. دا جماعتونه لکه څنګه دي آباد شوي. نبی علیہ السلام عربی ہو، سو عرب کے ہوگا نا، عربی ہو. آخری خطبہ کسے ہوئی؟ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر. فضیلت حاصل نہیں، فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر. بیا چې دا خبره وکړه صحابه ته ویل ما دین تاسو ګورو، رسول تاسو مخکې ورسوئ. تاسو خپله سوچ وکئ، څوک خپل محبوب پرېښودلی شي؟ چا چې عشق کړی وي هغه خپل محبوب پرېښودلی شي؟ نشي پرېښودلی. او صحابه د نبي علیه السلام عاشقان وو. اسونه کم طرف ته خولې وې، د اسونو هماغه طرف ته یې کړی روان شول. نن پېښور کې صاحب بابا وګورئ، سندھ کې د صحابه قبرونه وګورئ، چاینا کې د صحابه قبرونه وګورئ، امریکا کې د صحابه قبرونه وګورئ. تبلیغ نه ووتل ټول دنیا کې دین خور کو. نن دین قدر او منزلت او قدر اهمیت ځکه موږ سره نشته چې موږ ته موږ کې ملاو شي. کم شي چې اساني سره ملاو شي، کم چې جیداد ولا خلک لوی خلک وي هغې سره د پیسو قدر نه وي. ولې نه وي؟ هغې د پلار پیسې پرېښودي، که خپلې ګټي نو 1 روپۍ لګوي او حسابونه کوي. او چې پلار ورته پرېښودي مړه به لګوئ الوزوه. نو چې د دې یو شي قدر او منزلت زړه کې نه وي هغه تاسو ته رنګ هم نه ښیي. یار یو کس چې دنیا کار کوي، چاپلوسی کوي، مالک ته نیک ته بوس ته هغه له پیسې ملاوېږي، په دې چاپلوسۍ باندې 100-200 روپۍ 1000-2000 روپۍ زیات ملاو شي. او یو کس چې د الله دین کار کوي، یو ښه عالیشان طریقې سره کوي، الله به هغې له نه ورکوي. ولې به نه ورکوي؟ نن زموږ سوچ غلط شوی. لاره یو ده، روان بل طرف ته وي. دا دنیا ختمېږي لګیا دی، او موږ وایو نه دنیا به ابادېږي لګیا دی، زموږ ژوند زیاتېږي لګیا دی. چې دنیا ته راشو موږ دا سوچ کوو موږ به نه مړ کېږو. حالانکه موږ به مړ کېږو. کل نفس ذائقة الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. داسې نفس نشته چې هغه موت ذائقہ بنا. لیکن ولې زړه غافل شو؟ دنیا کې داسې نه ننوتو چې دنیا ورته ارزښت ښکاري. د قبر تیاری وکړئ. الله ډېر غفور الرحیم دی، قسم په خدای با خدا الله ډېر مینه کوي موږ سره. قیامت ورځ به آیا انسان څومره ګناهونه کوي نه کوي، قدم په قدم موږ ګناهونه کوو. لیکن هلته نامه اعمال وخت به حشر میدان به الله بنده به راوغواړي، ورته به وایي ای بنده تا دا ګناه کړه، اوس خو هلته دروغ هم نه شوی، میدان دغسې دی، عدالت دغسې دی. بنده وایي ما کړی دی، وایي زما فرشتې مې نه غلط شوي دي کړی، نه کړی مې، وایي دا دې مې کړي، وایي یو کړی مې، وایي دا دې مې کړي، وایي یو کړی مې دي. ولې اقرار به کوي؟ الله نه څه پټ کړي، الله تپوس وکړي، وایي دا دې مې کړی، وایي یو کړی مې، وایي دا دې مې کړی، وایي یو کړی مې دي. بیا الله تعالی بنده به سره اخلي. الله تعالی بنده به دا سوچ کوي چې زما د جهنم فیصلې وشوې، اوس به ماله سزا ملاوېږي. الله تعالی به هلته څه وایي؟ ما دنیا کې هم پتا باندې پردې خو راشه، نن خو ټول دنیا ولاړه ده، عالم ولاړ ده، پتا پردې एकदम جنت ته ځي. الله داسې ذات نن موږ مینه کوو خلکو سره کوو، نن موږ زړه خبرې کوو خلکو ته کوو. یو ورځ چې الله ته زړه خبرې وکړي، قسم په خدای تاسو ګورئ ستاسو غوږونه څنګه نارې کېږي. پریشانیانې ولې نه ختمېږي؟ الله ته پریشاني نه ورو. اول زموږ په خلکو باندې نظر ځي، فنا کس به زموږ پریشاني ختم کړي، فنا کس به زموږ پریشاني ختم کړي. کس پریشاني نشي ختمولی، پریشاني الله امر سره ختمېږي. دا متاثره کېدل چې دی که نه صحابه ژوند نه پکار کم عشق یا نبی علیہ السلام سره څنګه عشق. نن موږ هغه عشق وروسته پرېښودی دی او دنیا عشق مخکې راوستی. خپل مرګ نږدې
نږدې ګورئ چې زموږ مرګ نږدې دی د یو سیکنډ پته نه چلي نبی علیہ السلام صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین سره ناست وي زما یارانو تاسو موت باره کې څه وایي یو صحابي ورته ویل مفهوم دغه څه جواب دی وایي چې زه مونځ ته ودرېږم سلام ته زما سوچ نه ځي څه خو دا مونځ زه به پوره کړم یا نه نو نبی علیہ السلام ورته وایي زما دا کیفیت دی چې زه مونځ ته سلام یو اړوم بل سلام ته زما سوچ نه ځي چې اوس مرګ رانه شي نو چې کم کس ژوند کې ژوند د صحیح احسن طریقې سره تیر کړی وي د نبی علیہ السلام فرمان مطابق الله حکمونو مطابق تیر کړی وي هغه کله ناکامیږي نه هغه ژوند مرګ داسې تیاری کړی هغه دنیا کې تنګیږي هغه چې څه ټیم به مرګ راځي چې الله سره ملاقات وکړي څه ټیم مرګ به راځي چې د دنیا نه وځم حالانکه الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر دا دنیا موږ لپاره قید خانه ده کافر لپاره نه کفار مزه کوي غټ غټ گاړو کې ګرځي عيش و عشرت کوي ګناهونه کوي هر څه کوي موږ لپاره دا نه دي موږ کفارو په طریقه روانو قسم په خدای موږ کفار لار اختیار کړی دا موږ لپاره قید خانه ده قید خانه څنګه وي قیدی وګوري دا دنیا کې قیدی نه دي دا څنګه قیدی دي خپل جیل نه وتی شي نه خپل زینه وتی شي نه لیکن موږ دا سوچ کوو چې نه دا دنیا جنت ده دا دنیا جنت نه ده قید خانه ده مؤمن لپاره قید خانه ده کافر لپاره جنت کافر خپل کافر به اخو بزي آخرت کې ډایرکټ جهنم ته بزي جنت هم لپاره جوړه جنت موږ لپاره جوړه کافرانو لپاره دوزخ جوړ دی جهنم جوړ دی او موږ لاره کوم دا زموږ لاره د جنت ده موږ د جهنم لاره اختیار کړو نو خپل تزکیه نفس کوو شپې او دقیقې ټول معاف کوو یو سره بد مه کوو څوک در سره بد کوي الله رضا لپاره معاف که زور در کېشته بیا یې معاف ته هله غټ سړی وایي چې ته هغه معاف کړي او چې انتقام دې واخیستو هغه تا دې سفر پاتې شو دا ورغه کې سفر پاتې شو معاف کړي زړه فراخ کړي مینه ورکوي دا خلک به څنګه ستاسو معتقد کېږي تاسو به مینه ورکوئ الحمدلله نن مردان کې تغبئی کې د خانقاه افتتاح شو دا چانک راغلی ما پرون شپې موبایل راغلی ټایم ډېر کم دی را سره اجتماع دا او اجتماع علاوه تیاریانې دي چې د سرمنیانو ورځې د سرمندي ده دې وخت کې ټایم نه ورکوم لګیم بیانونو لپاره یو ځای کې باندې اجتماع نه پس بیانونو لپاره به خلکو له خدا زموږ خپل خانقاهونه دي دې له موږ سعادت کوو چې راشي او بیا مولانا ساجد سے فاروق اعظم سے بیزاد سے دغه ټول مرګي تاسو ته پکار دي سره کومک کوي تعاون کوي او د خانقاه د آباد کېږي قسم په خدای والله دنیا ګټلو کې سم نشته خو یو کس تاسو د وجه جهنم په لار روان یو هغه تاسو لار ودرو جنت ته تلو ولا جوړ دا تاسو لپاره دنیا آخرت کې دینه غټ خبره بل نشته دینه غټ اجر بل نشته دینه غټ ثواب بل نشته نن مسلمان کوم طرف ته روان مسلمان د مینې نوم دی مسلمان د محبت نوم دی مسلمان د الفت نوم دی مسلمان د عشق نوم دی مسلمان د چاہت نوم دی مسلمانان غلط خلقو پس روان دي مسلمانان زموږ علاقې کې سکانو پس روان دي ما خپل سترګو سره وکړل تعویذ وکړي چې سکانو ته وایي تعویذ وکړي چې موږ له سکون ملو شي تعویذ وکړي زموږ کور مسلې ختم شي ته وایي دا مسلمان حیثیت پاتې شو صحیح ولې ناراضي صحیح خلکو ولې ناراضي هغه لاره غلطه کړې تاسو ورته لاره سموئ موږ ورته لاره سموئ هندوانو پسې ګرځي منظرونو له ګرځي چې زموږ مسلې به حل شي افسوس خبره ده یا نه ده افسوس عالم دی یا نه ده مسلمان هندو پسې ځي پکار ده هندو مسلمان پسې راځي مسلمان هندو پسې روان دی مسلمان خو د سکون نوم دی نن مسلمان ولې بې سکونه شوی دی نن مسلمان ولې پریشان شوی دی غلط لار اختیار کړی دی غلط خلق پوری غلط خلق والو کوي دمګری خلق کوي دمګری نو نبی علیہ السلام حدیثونه نه دي ثابت هر ځای ثابت چې یو ځای کې اوس پہلا چاینا موبایل پہلا اوریجنل موبایل راځي بیا چاینا موبایل راځي پہلا اوریجنل موبایل راځي پہلا اوریجنل غړې پر راځي بیا 2 نمبر راځي
همدغه څه کله نیک خلک دي بیا ګنهګار خلک دي. دنیا کې پهله حضرت آدم راغلو بیا ورپسې نور خلک شیطان راغلو. همدغه څه پهله نیک خلک دي صحیح خلک دي بیا ورپسې 2 نمبر خلک دي. همدغه څه پهله صحیح پیران دي بیا 2 نمبر پیران دي. صحیح عاملان دي بیا 2 نمبر عاملان دي. نو صحیح عاملان همدغه هغه دي. اوس مولانا صاحب دی الحمدلله زه د اکثر خبرې خلکو نه اورم چې تاسو کم خبر وای خپل طرف نه کومک کوي بل لپاره چې بل ټیک شي تاسو دم پکاري تاسو پر سره کومک کوئ. نو امیر سره د الله مدد ید الله علی الجماعه جماعت باندې د الله لاس نو جماعت سره جوړ شي دنه خپل ګروپ بندیان او دا شي نه مکه چې کوم امیر مقرر شو هغه به اتباع باندې او اطاعت باندې وشي ودلته چې کوم ذکر کیږي هغه کې لازم شرکت کوي او مراقبو کې شرکت کوي او مال لپاره دعا کوي او ځان لپاره دعا کوي. الله دې په خبر باندې عمل کوو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. جزاک الله.